واقعا بچایو حسین سره د محبت ډېر ښکلی اظهار وکړلو. ای کاش دا بچي حسیني دي، دې کې شک نشته، خو زه داسې یم چې ای کاش زموږ داسې ټولو کردار هم حسیني وي. صرف محبت نه بلکې اطاعت هم ډېر زیات ضروري دی. که زه حسین همیشه ذکر کوم، همیشه حسین ته ژاړم، همیشه حسین دپاره ټټر وایم، سینه وایم، همه کردار دی حسین ول نه وي څه کردار کوم کردار حسین کومه چې کړي دي. شهید مرتضی مطهري دا خبره مو ډېرو ځایو کې کړې ده، بار بار یې کوم، ډېره ښکلې خبره به کړې ده، ډېرې ښکلې جملې هغه به وکړې دي. هغه بزرګوار دی چې د مولا حسین شهادت څه کوم دی هغه 3 ورشه دی. کوشش وکړئ چې موټې ما ضایع نه شي. د حسین شهادت 3 ورشه دی. د حسین یو شهادت دا دی چې مولا حسین کربلا میدان کې تورو نیزو سره غشو سره شهید شول. ډېر بې دردۍ سره شهید شول، په کې شک نشته. واقعا که انسان بې د ځان سره لږ د حسین د تورو نیزو له شهادت باندې لږ سوچ وکړي، کیدای شي خپل حالات کې پاتې نشي. دومره شدید، دومره سخت شهادت لري. اما دویم چې کوم شهادت دی، اول شهادت کې به موږ ته شامل نه یو. موږ د مولا حسین نه دی شهید کړی، دې کې موږ ته نه یو. دویم چې کوم شهادت دی چې مولا حسین دویم شهادت وشولو، هغه د مولا حسین قبر چې کوم دی څو څورې رنګ شول، دا یې مولا حسین دویم شهادت. دې شهادت بیا موږ ته شامل نه یو. حسین د کربلا د مظلوم حسین دویم شهادت کې اول شهادت کې موږ ته شامل نه یو دوه کې. اما شهید مرتضی مطهري بزرګوار ته داسې چې حسین دریام چې کوم شهادت دی کیدای شي هغه کې موږ ته هم شامل وو. هر هغه څوک چې هغه حسین مقصد نه ویاده حسین مقصد یې پرېښودی دی، هغه حسین شهادت کې شامل دی. راځئ دوستانو موږ داسې لږ ځان سره سوچ وکړو، آیا صرف د ژړا کوو؟ آیا صرف د سینه ویو که حسین څه کوم مقصد دی هغه هم فالو کړی دی، هغه باندې هم عمل کړی دی؟ نه، که متمخانې کې موږ ته حسین حسین یایو، که بهر وځو مؤمن سره بیا حساب کوو، که بهر وځو بیا ظالم ته ظالم نه یایو، که بهر وځو بیا متکبر زه یم تاسو نه یم، که بهر وځو بیا دروغجن زه یم، که بهر وځم بیا منافقت ما کې رکوي. نه دوستان عزیز، حسین انده و حرام و ختمولی دپاره قیام کړو. د خدای چې کوم واجبات الهي دي اندې دپاره یې قیام کړو چې دغو واجباتو الهي باندې پکار دی چې وشي عمل وشي. هغه مظلوم شهید آیت الله العظمى باقر صدر بزرګوار یې دا جملې وایم، بس وعده مې سره کړې ده. هغه یې کربلا کې یو سخت‌ترین شی چې موږ مشاهده کې راغلی دی، څنګه نظر کې راغلی دی، هغه دا دی چې خلکو مولا حسین شهیدول یا وژړېدیا. توجه مده خلکو مولا حسین شهیدول یا ورسره به
جوړېدله اوس یې سترګې واړوئ چې کله مولا حسین هغې مبارکې تنې ته اولیای مکرماتو بیر کله راوړله د بیبي مولا حسین باندې ډېر دلسوز ډېر غم نه ډک بیان یې ورباندې کولو چې مولا حسین تنې باندې چې کوم بیان یې کولو داسې یې څه عمر سعد یا په ژړا کړلو او داسې یې څه نه صرف عمر سعد بلکې عمر سعد سره چې څومره پوځ و هغه ټول چې شولو په ژړا شولو زه تاسې نه څه پوښتنه وکړم د عمر سعد ژړا څه پیدا لري تاسو نه پوښتنه وکړم څه پیدا لري د شمر ژړا څه حیثیت دی هیڅ حیثیت یا نشته ویلي چې یوه طرف یې مولا حسین شهید کړلو او بل طرف مولا حسین باندې چې کېږي ژاړي بیبي ته د ژاړي د مولا حسین کومه قدرمنه خور دی هغې ته د چې کېږي ژاړي دوستانې عزیزه که صرف ژړا خو وي که نه قسم په خدای چې کربلا میدان کې عمر سعد ډېر وژړېدلو ورسره د هغه کوم پوځ و هغه هم ډېر وژړېدلو زه داسې نه یم ژړا ډېر زیات عظمت دی ډېر زیات فضیلت دی څو چې واوښه حسین دپاره وویله جنت ورباندې واجب دی خامخا هغه کس هغه حسین دپاره ژاړي او حسین چې کوم مقصد دپاره قیام کړی دی حسین کوم مقصد دپاره راوتی و څه د الله والا چې کوم حرام شوي دي پیغمبر والا چې کوم حرام شوي دي هغه حرام دي چې کوم حلال دي هغه حلال